عبد الله بن مبارک رحمه الله د امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله په استادانو کې غټ سړی وو، محدث وو، ډېر عظیم شخص وو. اغله یو سړی رالی ورته ویلې ول حضرت زما پر دا ګوډه باندې بیا د بيد معاف یو دانه راختلې ده، وکاله کیږي د جهان علاجونه مې پسې وکړلو جوړیږي نه، ماته لار راوښیه، ماته یو داسې ترتیب راوښیه چې الله رب العزت ماته شفا راکړي. عبد الله بن مبارک نه درته چې ترا نږدې سه زه به دم در باندې وکړم، ترا نږدې سه نه ورته ویلې ول داسې وکړه ورسه یو علاقې لره، یو کلي لره، یو داسې ځای لره ورسه چې هلته اوبه نه وي، هغو دپاره اوبه اسانه که. پخوا خو څاهان ولو، څا وکاږه هغه چې کم مطلب هغه څرخ دی هغه ورباندې کښېږده، خدای وس که هغه پمپ دی هغه پمپ ورباندې ولګوه او بیا هغه رسۍ و ډولو سه هغه راوړه، دوې درې بدنیانې کښېږده، ځه په مخه دې ښه سه، ځه په مخه دې ښه سه ولاړ سه، بیا به الله رب العزت ستا سره د عافیت معامله وکړي. وایي دا سړی ولاړی په یو کلي کې څا وکیندی، بیا یې دا اوبه چې دی هغه وقف کړی د غریبانو، د رعایاو، د دا مسلمانانو، د کلیوالانو دپاره. اوه کاله پر پښه باندې دانه و جوړېده نه، وایي چې دا مازې مې دا څا وکښی، الله رب العزت زما د پښې هغه د صحت و د شفا اثرات راښکاره کړو. هله 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 په څو وخت کې الله رب العزت ماته صحت راکړي، زه جوړ کړلم، ماته شفا کامله چې د هغه راکړله. بیا دغه مستدرک حاکم امام ابو عبدالله حاکم نشاپور دغه یو ورځ بیمار سو، دانې پر راوختلې، چې راوختلې بیا د مسجد مولوي صاحب لره څوک راواستوي چې ورته ووایه جمعې په لمانځه کې ماته دعا وکړه، زه بیمار یم، ډېر علاجونه مې وکړه جوړېږم نه. نو بیا هغه په جمعه کې مولوي صاحب دعاګانې وکړي، خلکو امین امین ووایي. بیا یوې زنانې خوب لیدلی، زنانې خوب ولیدی، پیغمبر علیه السلام ورته ویلې ول داسې وکړه امام ابو عبدالله لره ورسه حاکم نشاپوري علاقې خلکو ول هغه ته ووایه ورسه یو داسې علاقه چې اوبه نه لري، د اوبو فراواني ورته جوړه که، اوبه ورته اسانه که، اوبه ورته نږدې که، اوبه ورکه، الله رب العزت به تا ښه کړي. دی ولاړی د کور مخ ته سبیل جوړ کړي، سبیل دا معنا نلکه یې راوایستله یا یې منګی منګی کښېښوئ، هغه یخې اوبه بیا یو سړی تېرېږي را تېرېږي، هغه اوبه جنې وچښي، اوبه جنې وچښي. ته ووایه چې ګر سره کافر یې د تندې په مخه اخیستی یې، ستړی ستومانه یې رالی، ما او تا نلکه لګولې ده، ما او تا یو منګی ایښی دی، هغه ته رالی کښېنستی، اوبه یې وڅښلې، تو خدای بغیر د دعا به الله ما او تا نه وبخښي د دې سړي، نه به مې وبخښي. الله رب العزت زموږ د نیتو مطابق زموږ سره فیصله کوي. په دې ښار کې حکومت دومره ظلم کوي، په زرو ټوبیلونه دي، برمې دي سرکاري او دا پرایویټ چې خلک اوبه خرڅوي، ورسه په ښار کې مثلا په سرکاري 100 برمو کې 95 خرابې ولاړې دي، 15 چې دي هغه جوړې دي، او دا نور پرایویټ چې کومې مطلب هغه اوبه دي، اوبه هغه په 100 کې 15 چې دي هغه خرابې دي، 95 جوړې دي، سرکاري 15 جوړې دي، 95 خرابې دي. دا راشي واسا والا ته 100 روپۍ ورکړي، یا ربستې ځان پر واچوي ته وده د هلته بیا اوبه خرڅوي ظالمان، د 100 روپۍ اوبه دی تا ته په 1000 روپۍ درکوي، په 2000 د اختر په شپه په 10,000 روپۍ درکوي. ښه نو الله به ستا سره څه وکړي، الله به ستا سره څه معامله وکړي. نو دغه چې یو سړی راشي یو ګیلاس اوبه وچښي یا اودس وکړي یا کپړې ورباندې پرېنځي، ستا څه خیال دی الله به ما او تا رد کړي، الله به موږ ذلیله کړي؟ نه 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 نه، ما الحمدلله ثم الحمدلله د مسجد برما د ټوبیل دی. په 2015 کې ما دغه بیان کړی و چې موږ ټوبیل وایي، نو بله چې مې هغه کشنیان ولیدل چې هغه ټکټر پسې ځغلېدل، یا هغه کشنیان پر نالۍ ناستو، یا بند خوشتل خان وچولو، از موږ یو ملګری ورغلی هغه ویل مولوي صاحب ومې ژړل، والله مولوي الله په چیش ناراضه یې، د انسانانو څخه به ناراضه یې، حیوانان ولې داسې د تندې څه مړه سولو. صحیح سلو ما تر ننه ورځې پر چا اوبه نه دي درولي، که سته که نسته. دغه بنګیګړ والا ګوره عیسایان دي، دا رکشه راولي، په رکشه کې ډبې ایښي دي، بیا راشوه کوي نه، د مسجد مخ ته رکشه ودروي، مشین چالو کې پای پر وباسي، په هغه رکشه کې ډبې ډکوي. والله کوم تر اوسه ورته ویلي دي، څه معلومه ده الله یې د دې بنګیانو د رویه ماتم راکوي. زما دا یقین دی الله را باندې درول هم نه ده.
کته را ولاړ شوې کلپان دې ور واچول، کته را ولاړ شوې چوکیدار دې پر ودروئ، کته را ولاړ شوې اوبه خرڅېده دې شروع کړلو، والله العظیم کدبې کوي، والله کدبې کوي. نو لہذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلې هغه زنانې ول ما په خوب ولیدې ویلې ول ورسه هغه مستدرک حاکم چې کوم مصنف دی هغه ته ووایه ورته چې د اوبو لاره اسانه که جوړې کا الله رب العزت په بیا تا ته صحت درکې، د کور مخ ته سبیل مطلب یا منګی راواخله یا نلکه او بل راواخله، دا چې وکړه الله رب العزت صحت ورکوي. موږ په حجو ډېر پهلوانان په مسجدانو هم ډېر پهلوانان، مناره مې په 5 کاله نه جوړېږي، صحیح سلو بلپان مې د شمیر وتلی دی چې په دې مسجد کې څو بلپان دي، صحیح خبره ده. لیکن ورسه زما ستا د کور څنګ ته همسایه دی اوبه نه لري، د تندې د لاسه ناست دي، که یو ځای اوبه پیدا شوې موږ به بیا وچ شو. څومره بده خبره ده، الله اکبر الله. زال ما په دې خبره ما زما شر حصت رسوې ده پر دې خبره، زه الحمدلله زه په دې کې بندش نه کوم، زه قطعا نه کوم. دا زموږ باترومان دي د مسجد، ورسې نور مسجدان لره ورسې بنګیانو ته په ټیکا ورکړي، چاته 20 زره، چاته 10 زره، چا 50 زره، هغه بیا روپۍ جنې اخلي. قرار کاروبار شروع دی، ملایانو خو ډېر کارونه سره شلېدلي دي، کمیټۍ والا هم ډېر کار سره شلېدلی دي. ما الحمدلله تر نن ورځې د بنګي 100 روپۍ نه دي اخیستې، دا اوبه هم زما دي، نلکه هم زما ده، که خرابه سو هغه هم زما ده، دا زه کوم پروا نه لري. یو لاروی به تېرېږي، یو مسافر به تېرېږي، باترومانو کې هم دی ترتیب جوړ کړی، یو باتروم یې خلاص کړی دی 24 غنټې چې یاره هر سړی رالی هغه ورتللی سي، د بنګي ضرورت نشته د دروازې د خلاصون. په خدای قسم کله موږ ووینو یوه زنانه راسي، څومره د شرم د حیا خبره ده، هغه دومره پریشانه مجبور یې، زه الله ته وایم یا الله ما د دې زنانې او د دې خور په خاطر وبخښه، بس زه نور یو شی نه غواړم، تاسو هم دغه لاره خپله کوئ. په خدای قسم کې الله در باندې ماښام کې ها کمی چل و دوکه کوله، کمی د نامه و د ریا دپاره کول، چل و دوکه و نه مو ریا به ګر در ورسېږي، خو یو الله و جنت به وتا ته نه دررسېږي. پیغمبر علیه صلات وسلام دپاره یو څاو د هغه څاڅې بی عایشه صدیقه فرمایي یخ اوبه راوړلې، ده به څښلې خوږ څاو. د الله رسول به ویلې یا الله ته ما ته ستا دومره محبت را نصیب که تر ځان تر بچانو او تر یخو اوبو لا هم ته پر ما ګران شي، ما ته دومره محبت خپل را نصیب که تر ځان تر اهل اولاد او تر یخو اوبو، یا الله ته ما ته خپله مینه او محبت چې دی هغه را نصیب که. صحیح سلو کوشش به ټوله کوو عزیزانو، یو ګلاس اوبه به پر چا نه درو، یو منګی اوبه به پر چا لوټه اوبه به نه درو، که زما او ستا په وس ولاړ به سو سارا او کل لرالته اوبه نسته، څاوه کینده راځه په مخه درشه صحیح الله ته وایه الله دا خو هغه شی دی چې ستا نبي فرمایلی ولو، زه ولاړمه د جنت په ورځ به الله رب العزت و تا ته دا شی درکوي. د الله رسول فرمایي که تا داسې چم وکئ د قیامت ورځ ډېره سخت ده، د تندې ورځ ده، الله رب العزت به څه کوي؟ الله به تا ته رینه کړي. دا د الله رسول فرمایي، صحیح خبره ده عزیزانو. الله دې ماتم توفیق راکړي، الله دې و تاسو ته توفیق درکړي. الله رب العزت دې دا خپله ناراضګي په رحمت بدله کړي، الله دې نه راڅه ناراضه کېږي، الله رب العزت دې عفو راته وکړي، الله دې هدایت راته وکړي، الله دې قادسالۍ لرې کړي، الله دې خپل رحمتونه و هغه عظیم فضل پر موږ باندې وکړي، الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي، الله دې پر دې تور موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد